من لیگل موسی علیہ السلام بی آیاتنا پا آیاتونو دا منگزر اغا نخ موجزات اغوتا من ورکڑو و سلطان مبین حجت ظاہر بادے سلطان نمراد دیدا یا خود تورات تے یا سلطان مبین نمراد عصا الى فرعون پترب د فرعون وملئه پترب د سردارانو دغ فتبعو دی تابداری اکڑا امر فرعون د قار د فرعون د فعل د فرعون وما امر فرعون انو امر د فرعون برشید درست یقدم قومه اڑوان دی کئی با کون خپل یوم القیامت یقدم دے بڑوان دے روانی قوم کون خپلنا یوم پارس کی یوم القیامہ پرز د قیامت فاوردہم نور داخل بکی اغیلر النار اورتا و بئس الوردو اوڑیر بد زائد دنکی دو دے المورود آغا چې د دی واردی دل دنکی دل بی پاگی کی جہنم دے و ادبعو او رستو بشدا غینا فی هذی دنیا پدی او رستو شدا غینا فی هذی پدی دنیا کے لعنتا لعنت و یوم القیامہ و دقرنگ پر رز د قیامت کی بم پدی لعنتی دا اللہ دا رحمت نبلری بے سر ربتو ډیر بد بخشش ته ډیر بد عطا ده المرفود آغا چې ورکول شي دیتا بخشش کول شي دیتا ذالک دا من انباء القرى دا اخبار د کلو دی نقصو من بیان کدیلر علیک پتا مانے منها بعض داغین قائم اولار دی اثر داغی وحسید او بعض داغین ریبلی شیوی دی نابود دی وما ظلمناهم او من ظلم نو کڑے پا غیمانے ولیکن لیکن ظلمو دے ظلم کڑو انفسهم پخپلو ذاننو مانے فما اغنت پس لری نکو عنهم دا غین آلیتهم خدایانو دا غی اللتی آغی یدعون چھ دی بل من دون اللہ سواد اللہ تعالی من شین تسید لمار کلا جا چراغ امر ربکا امر در ربستا وما زادوهم او سوائے نکا غیلرا غیر تدبیت سوا د نقصان وکذالهم دکرنگی اخذ ربکا احز در ربستا دے پکڑ در ربستا دے اس پاغ ٹیم کے احذ القرآ توینی ساگا کلی لرا وی ظالمتن بدے حال کی چی یہ ظالمتن اگا ظالمہ و مشرک و شرک ان کیو انا بے شکا احذا نسل انا بے شکا اخذو نسل اللہ تعالی علیم شدید آغا درناک تے او شدید سخت تے وکذالک آغا ترمذی شریف کی جو حدیث رازی کا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابہ وی نبی علیہ السلام چې دن وختو کې سپین رال موږ ته یا رسول الله تاسو سیس بوډا کړی دا سپین سرا اوستل نبی علیہ السلام فرمایل شیبتنی هود دا هود و اخواتها دی جدن ز بوډا کړم ولې په سوره هود کې دا وکذالک اخذ ربک اذا احد القرى دی خبر جدن رسول الله تدیر سوال کو آغم و تکلیف ورک ان فی ذالک بے شک بدے کے لآیتا ضرور بے ضرور نخدی لمن دا پادا چا خاف جیریگی غذاب الآخرہ غذاب دا آخرتنا ذالک دا یوم اغرد دا مجموع چی جمع کول بشی لو اغید پارا الناس خلق وذالک دا یوم اغرد دا مشہود چی دی بہادر لشی اغیتا وما نؤخر من نرستو کو دی لرا الا مگر لأجل معدود مگر د پار یو اجل یو نیٹی یو وح معلوم یوم پارس کی یاتی
یوم په عارض کې اصل کې یاتیو هغه لات یات وګرځي په هغه رس کې چې را بشي دارد لا تکلم بنه کوي خبرې بنه کوي نفس یو نفس الا باذنه مگر په اذن د الله تعالی فمنهم بعض دي نفوسنا چې دنو دا شکیون بدبخت دي وسعید انو چې کوم بدبخت دي نو یغذا له بالنار دلوا فیصله وکړي شي په اور سره وسعید او بعض نیک بخت دي یغذا له بالجنه دلوا الله تعالی د جنت فیصله وکړي فاما الذين ارچا کسانی شکو چې دی بدبخت دي نفف النار دی په اور کې اوسی لهم د پارفیا پاغي کې زفیر چغری زفیر اوچت आवाज ته وای چغوتا وشهیق او سلګای دی ورا دا یو سړی چې څوک وای کنه اول وړای وای چغي وای وو چغي وای دا ډېر چغي جو وای 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 نو اخره کې आवाज کین بیا څه کوي بیا په سلګوشي आवाज پش په جهنم کې با د دې سلګای او چغي خالدین دی بوزی فیا پاگئی کی ما دامت السماوات سو پورے ما دامت سو پورے جدے اسمان والارض زمکا تو دینا مراد آسمان د جنت زمکا د جنت آغت مراد دے د دنیا زمکا و اسمان دات مراد نہیں دا وہ ختم شی انو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لکل جنت د پار د هر یو جنت سماون و ارض د هر جنت د پارا چې څه شه دي سماع اسمان دي او زمکه دا والا نو دا د اغه مراد الا مگر نه پاغه وخت کې ماشاء ربک چې اوغواړي ربستا چې الله غواړي ان څه چل بوشي الا مگر نه پاغه وخت چې دای به منتقل کړي شي د سعیر نه زمهریر تا سعیر گرم جهنم دی زمهریر دا یخ جهنم دی متا ته ویلو کده ریمانډ چې ور کوي دوه قسمه ور کوي یخ غذاب هم دی او ګرم هم دی د دینه مراد کم غذاب دی دا چې کم یخ غذاب دی دوزخ ته بوله ان ربک بجکر استا فعال کون کله ما اغه یرید اراده ولري واما الذين كسان سعيدوا انو چې په سعادت من دین فپل جنہ دیو په جنت کې اوسی خالدین اوسی ودی فیا پاره کې ما دامت السماوات چې سو پوره اسمانونه او زمکه د جنت دی الا مگر نه پاغه وخت کې نه پاغه وخت کې ماشاء ربک چې اوغواړي ربستا نو دای په جنت په انعاماتو کې چې الله اوغواړي نو دای ته الله خپل دیدار نصیب کی چې دای ته خپل دیدار نصیب کی انو دا چې کوم دی دغه دیدار ربی کې بدای مشهور شنو هغه ټیم و دی نور انعاماتو کې بنی عطان دا عطا دا غیر مجزود چې نه بشي کټ کوله اغه لرا ورونو خدای دای کې علامه تفتزانی رحمت الله علیه یو بل تحقیق کړی علامه تفتزانی وایي چې مادامت السماوات والارض دا کنایه ده عن التعبید ونفي الانقطاع او بل چې الا ما شاء ربك انه من تخليد البعض كالكفار واخراج البعض كالفساق نګورا جهنم کې پاتې کیږي خالدین فیها
خو ما دامت السماوات والارض نو فساق او کفار دا بتراوزی هغه وجه ومان الاستثناء فی الاول معنا د استثناء پړومبي کې دادا چې ان بعض الاشقیاء بعض بدبخت لا یخلدون دای به همیشه نه پاتې کیږي پس کې په جهنم کې قل عصاد من المؤمنین لکه ګناهګار د مؤمنانو نه الذين شقوا بالعصيان چې دای څه کړه دې دای شکی شوی دي شقاوت دې په عصيان سره وفي الثاني او په دویم کې چې په جنت کې به مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربك وفي الثاني ان بعض السعداء بعض سعادت من خلق لا يخلدون في الجنه دای به همیشه په جنت کې نه وي بل یفارق منها ابتداء جنت کې به خو ابتداء دی په جنت کې نه دي یعنی ایام غضابم کالفساق من المؤمنین لک فساق مؤمنان دا به سعادت مندي دی به جنت تزي خو رست وزي ابتدا کې بني الذين کسان چې دا سعادت من شو په ایمان سره والتعبید تعبید چې کوم دی دا څه شی دی نو دا رونو دا پکې چا ویل دا علامه تبتزانی ویل دا ها فلا تكون تمکه فی مریت پشک مما دا اغنا یعبد چې عبادت کوي ها ولای دا کسان ما یعبدون عبادت نه کوي الا کما یعبد لکه چې عبادت بکو آبام پلاران زي من قبل مخکد دینا وان بشک من لم وفهم پورا وکدیتا نصیبم عیسی دا غیر منقوص چې نه بشي کټ کوله غیلرا ولقد آتینا فتجر الله تعالی ورکړو موسی علیہ السلام لرا الکتاب کتاب فاختلف فيه نو د اختلاف کو پاغي کې ولولا کلمه کچریا نو کلمه سبقت چې سبق کړو من ربک د جانب درستانا فتاحیر د امر دا غي په طرف د اخرت لکوذی بینهم ضرور به ضرور فیصله وکړي شي په ما بین دا غي کې وانهم بشک دی لفی شک ضرور به ضرور دی په شک کې دی قران مجید نا یا دی په شک کې دی قضا د فیصله نا مریب ډیر زیات شک کې وان کلن ان شان دار کلن کې دا تنوین چې کوم دی دا عوضی دی اے کلن من الخلائق ار یو د خلائقنا لما چې دنو یا خدا لما وان کشدا وان بشک کلن دا ټول د خلائقنا لما ضرور به ضرور لیوفینهم برابر بکی په هغه وخت کې چې لیوفینهم برابر بکی دی لرا ربک ربستا اعمالهم اعمال دی دا لما اصل کې چې لمن ما اوخا لمن ضرور به ضرور من آغا سوک لیوفینهم چې پورا بکی اغیت ربک ربستا اعمالهم اعمال جزا دا اعمال دا اغی انو بیشک شان دا دے دا اللہ تعالی بما یعملون آج دی عمل کی خبیر خبردار دے فاستقم استقامت سر ووسا کما امرت لکه څنګه چې تا ته حکم کول شي ومن تابا او چا چې توبه وباسل معک تاثر ولا تدعو او سرکشي مکوي عصيان مکوي نو بشک شاندار بما تعملون د الله تعالی هغه چې تاسو عمل کوي بصیر د الله تعالی کتون کې راغیتا ولا ترکنو او ممایل کېږي مجھکاویگا الى الذین پطرف دا کسانو ظلمو چه ظالمان دی فتمسکم نمسبگی تاسو لرا تاسو ممائلہ کی گئی دی کافرانو تا النار اور ومالکم نیتاو دا پارا من دون اللہ زواد اللہ تعالیٰ من اولیاء دوستان ثم لا تنظرون بیا وستاد امداد نشی کولے وعقم الصلاة قائم کم طرف النهار وکنارو درس کی وظلفن او سیسا من اللیل دشپینا ان الحسنات
بشک نیکای چې یذهبن بوتلل کوي السیئات په ګناهونو سره ان الحسنات چې ته نیکای کې نو دا صغیره ګناهونه د الله تعالی هغه سره معاف کوي ښه ذالک ذکر دا نصیحت للذاکرین د پار نصیحت اغوستونکو واصبر صبر کوا فإن الله پس بشک الله تعالی چې لا یضيع نضائع کوي اجر المحسنین اجر د نیکو کار فلولا فهلا ولن وقان من القرون اهل زماننا من قبلكم مخکستازنا اولو بقیت چې خاوندان د علم خاوندان د عقل ینهونا چې منع کړو خلق لرا عن الفساد د فساد نه فی الارض پزمکه کې الا کلی ګورا ما خو طویل رومي وای چې جوانا نبیو د گو خمر نوش جوانا نبیو د گو خمر نوش گناہ پیر باشد کے مانت خاموش دانو جوانا نه دا خلق دای خو خپل سور کې لګیای او گناہ خو د نیک سړی دی چې دیول دینه معنا کوي ښا گناہ پیر باشد کے مانت خاموش عالم مولا دیول صح سم مسئله وتو نکړه دا اولو بقیتن دا خاوندا د علم او د عقل دیل پکارو چې دا خلک د ګناونو نه بچ کړیو الا قليلا ممن مگر نه لګ د اغه چانا انو یو ممن انجینا چې موږ نجات ورکا غیل منهم د اغینا وتبع الذين تابعداري وکړه غي دا کسانو ظلم چې ظالمانو ما پاغز کی اوتری پوچ رہی آباد کړي شو پاللی شو پی پای کی وکانو اغیو مجرمین مجرمان ما کان ربک نذرفستا لیهلک القرى چې هلاک کی حال د کلو لرا بظلم په ظلم سرا وآلها او آل دا غی چې دے مصلحون اغی مصلحانی رونو یاد ساتي ځان پوه کوي وما کان ربک تا رب نه هلاکی یو هلاکی قوم لرا یو کلی لرا چې آل لاغې مصلحانی یو ځل مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یا رسول الله انه لکو من به هلاک کول شو وفینا الصالحون په دې حال کې چې من کې بس صالحان موجودي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل او اذا کثر الحبس کله چې خباثت او گناهونه ډیر شي نو بیا بس راځي بیا به هلاکت راځي اوس رونو مسله دارا چې یو چې کوم دی نو آغا اصلاح دا یو صالح کیدلی یو مصلح کیدلی دی دواړو کې فرق دی صالح آغا دی چې په خپل نیک دی مصلح آغا دے چې د عالم د نیکای په فکر کې لګېدل دي نو دا بعضی علما د منکرات رد کوي دای چې نو سختی اختیاري د دای دا سختی دام به قوم باندې ډېر لوی احسان دی کچری دای دا سختی نه کولا او دای د منکرات داسې آزاد رد نه کوله نو قریب د پټول قوم بسراشي عذاب براشي ٹھیک تا کارا چې مصلحین الله تعالی بچ گئی ولو شاء ربک او کچری را د شو در رب تعالی جعل الناس غرذل دی خلق امه واحده امت یو ولا يزالون همیشه دی مختلفین دی به اختلاف کوونکی الا من رحم مگر ناغه رحم کی ربک ربستا ولذالک او د پاد دی رحمت خلقم پیدا کړی الله تعالی غیلرا وتمت او تام شي کلمت ربک کلمه د ربستا دا جل املا ان ضرور به ضرور زبړکم جهنم لرا من الجنه د جناتنا والناس خلقنا اجمعين د ټولنا وکلن دا ټول جن قص علیک من بیان کو پتا مان من انباء الرسل تا اخبار د پیغمبرانو ما آغا نثبت من ثابت سادو بی پاغیمان فؤادکا غسینستا غزلستا وجاک وراغ تازرا من هذه الحق دی خبر حقنا وموعظة دا نسیت و ذکرہ وموعظة
دا نصیحت ته و ذکر او خیر خواهی للمؤمنین د پار د مؤمنانو. وقلوا اے نبی علیہ السلام للذین کسانو تا لا یمنج ایمان نراڑی بدے مان اعملوا عمل کوي علی مکانت مکان خپل مان انا بشک منگا عامل عمل کون کیو وانتظروا انتظار کوي انا بشک منگا منتظرون انتظار کون کیو وللہ د پار د اللہ تعالی غیب السماوات غیب د اسمانونو دی والارض او د زمکی دی و الیها دی اللہ تعالی طرف تا یرجع الامر گرزول شاغ امور کلو طول نفعبد و عبادت کو د اللہ تعالی و توکل علیہ اعتماد کو بدی اللہ تعالی مانے وما ربک و ندرستا بعافل عافل عما دا غزیدنا تعملون چې تاسو کوم عمل کو. نو ګوره بری اخیری آیات کې د ټول صورت خلاصې وي موږ سالور خبرې دي کنه. یو غیبدان الله تعالی د علم غیبی کلی د الله خاصه ده. نو الله ولله عیب السماوات والارض دیمه بګی دا وجه د الله توحید د الله عبادت غیر الله وسره مشرکون فاعبده عبادت توحید د الله تعالی. او درېمه دا وا چې تجدنو د دعوت مسله سکوا اگر سوا په شجاعت سره یره مکه ون وتوکل علیه اعتماد کو پاغمانی. او سلورم تسلی رسول الله تن ومر ربک بعافل عما تعملون. پوه شئ دا سوره هود مکی سورتو سلور مضامین توحید رسالت تخویف بشارت حاصل راودی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورپسې سورت سوره یوسف ته او په ترتیب د تلاوت کې خدا دولسم نه پس د هود نه او په ترتیب د نزول کې هم دا د هود نه پس نازل له. البته په نزول کې دا 53 نمبر دی. د دې سورت ما قبل سره ربط سره انو ولله غیب السماوات والارض الله د پاره غیب د اسمانونو دی او د زمکی دی. انو اوس دیدای کې د غیب نه یو واقعه چې کوم ده هغه د چا ده هغه د یوسف علیه السلام. بل په داغه کې ورته وی سوره هود کې چې فعبده وتوکل علیه اعتماد کو په الله تعالی باندې عبادت کو د الله تعالی صبر کوا. اوس د هغه مناظر د یوسف علیه السلام په واقعه کې په سوره هود کې اخره کې الله وی وکلن نقص علیک من انباء الرسل من بیان کو پتا باندې واقعات د انبیاء او د پیغمبرانو. اوس دیدا کې د هغه نه یو د یوسف علیه السلام واقعه د هغه ذکر کړي. د دې صورت موضوع چې کومه ده نو اخبار النبی صلی الله علیه وسلم عن بعض المغیبات. نبی علیہ السلام ته د بعض معیبات خبر ورکړي. په دې صورت کې اول صداقت د قرآن دی. بیا کیسه د یوسف علیہ السلام ذکر کړي پای کې 15 احوال دي. او د یوسف علیہ السلام دا کیسه اصل کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مخکې نه پیشنګوئی ده. یوسف علیہ السلام رونو وباسو تابم د عالم کو وباسي. اخیری فتح الله تعالی یوسف علیہ السلام ته ورکا. تعالی به خدای فتح درکړي. یوسف علیہ السلام ته الله تعالی حکومت او طاقت ورکو. تعالی هم الله تعالی حکومت او طاقت درکړي. یوسف علیہ السلام رونه چې کوم اغا الله یوسف علیہ السلام ته کته کړل ملامت کړل. دا قریش او مکه دا هم ته خدای کته کوي ملامت کوي. یوسف علیہ السلام ته چې الله طاقت ورکړل لا تسریب علیکم اليوم ټول معاف کړل. تعالی جم الله طاقت درکې او تم مکه فتح کې تمام چې لا تسریب علیکم اليوم وایي دا ذکر کوي. صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته دا پیشنګویای شي. مصائب باندې صبر مضبوط توحید او په انکار باندې وعید
اثبات د رسالت او د منکرینو انجام. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی، هغه الله تعالی چې عالم په عیب باندې دی، او الرحمن الله تعالی عام مهربانی کې په تفصیل علم عیب سره مفصلا بیان. رحیم د الله تعالی په تعین د علم عیب سره الف لام را، الله د دې په معنا باندې خپويږي. او چې رمز راو باسي نو الف اعلی لام لوا را رفعت اعلی اعلی لوا د رفعت. تلک آیات الكتاب، دا آیاتونه د کتاب دي المبین چې ظاهرون کې حق لرا. انا انزلناه بشک من نازل کدلر قرآن، بدی حال کې قرآنن چې لستیشی عربین په عربای ژبه کې ده، لعلکم د پاره تعقلون تاسو عقلونی سی. نحنو نقص من بیانو علیک پتا باندې احسن القصص، خیستا بیان. قصص ګوره بیان ته وي، کیسې ته نه وي. ښه دا قصص الانبیاء ده، قصص الانبیاء نه نه د پیغمبرانو کیسې نه، قصص الانبیاء د انبیاء بیان. احسن القصص بما فيما پاغس کی اوحینا چې من وحی کو الیک تا ته هذا القرآن دې قرآن مجید. وان كنت شان درته من قبل مخکې دې وحینا لمن الغافلین بے خبرنا. ورنو دا آل بریلیان حضرات وی کنا وی نبی علیہ السلام ته علم د ما کان د ما یکون غلط وی. ګور الله ورته وی پیغمبره وان كنت من قبله لمن الغافلین، او ته د دین مخکې سوي بے خبره وي، تا د دې خبرې فتح نه و، موږ درته خبر درکړه. اذ یاد کا ټیم قال چې یوسف علیہ السلام لابی پلار خپل ته یا ابتی او بابا جان انی رأیت زوینم په خوب کې 11 یولس کوكبا ستوری والشمس نور والقمر اسپمای رأیتم زوینم اغیلرا لی چې ما د پاره ساجدین سجده کوونکي دي. نو ګوره دا نور اسپمای نو سجده خو قطع کیږي راته، نو هغه چاته تعظیم ورکوي چې هغه ته مقام و مرتبه ملاویږي. دا خوب زوینم. نو قال یعقوب علیہ السلام پوه شو، نو تعبیر نه مخکې ورته وایي چې ګوره خبردار یا بنی اے بچی زما لا تقصص ما بیان و رؤیاک خوستا علی اخوتک پرونستا مانی فیکید لک مکر بو غیتا ت کیدن په مکر کولو سرا په تلقین د شیطان مانی. ان الشیطان شیطان للانسان لپاره انسان عدو مبین دشمن ظاهر دی. یعقوب علیہ السلام پوه شو چې د خوب ظاهری مطلب دار چې د تولوی مقام ملاوي. اوس شیطان په میت کې حسد راولي، بغض راولي. یعقوب علیہ السلام ته دین خپل رونو ته دا خوب مو آیا اته نه چې هغه په مطلب پوه شي چې دې زمونږ نه اوچتیږي او هغه تا ته کاندي وکړي. لہذا هغه عربای کې وایي کنه الاقارب کالعقارب، عقارب رشتہ داران ستا چې څومره قریب دي دا پشان د عقارب دي، پشان د لړم دي. د لړم کار سی صرف ټک در کوي. دا سړی دا نږدې خلک دي او دی بستا ملاتړ نه کوي، الټه تا ته به میاس کې ډب جوړوي، ټک به در کوي. ورته وایي چې ته ځان د وساته هغوی ته دا بیان مه کوه. وکذلک اوس تعبیر ورته وایي وکذلک همدک رنګ یجتبیکا غوره کوي به تا لره په مناسب عالیه او طاهره سره ربک رب ستا ويعلمك، او دا نه چې صرف مناسب بدر کی بلکہ تعلیم بدر کی تا تا من تعویل الاحادیث، تعویل خوبونو تعبیر د خوبونو دا بتاله در کوي. ويتم تام بکی نعمت و نعمت قل علیک پتامانی وعلى آل یعقوب او پا آل یعقوب علیہ السلام باندې کما اتمها لکه څنګه چې تام کو څنګه پورا کو علی ابویکا
پورا کړه په مور او پلار ستا باندې علا ابویک مور او پلار ستا چې هغه سوکو هغه ابراهیم علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام کما اتمها علا ابویک تا په دواړو پلارانو باندې په نیکه باندې پتر باندې من قبل ابراهیم اسماعیل علیہ اسحاق علیہ السلام ان ربک بیشک رستا علیم دے او حکیم دے نگور اتر په مقام د پلار کی خوا لکد کانو تسلی ورکی پتاکی ذرا دے فی یوسف پا یوسف علیہ السلام کے او پا کیسہ داغ کے و اخوتی پا کیسہ درون داغ کے آیات نخل السائلین دا پار سوال کو ان کو اخبار عائبونا اصل کی دا علی کتاب رالل دی تپوسو کو دا دیوید رسول اللہ نے تپوسو کئی چې ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زائے دا خو شام دے دا بنی اسرائیل مصر تا سنگرانن یا دیوی منگتا دای کافران مشرکان دی کسی وی منگتا یو خستا واقعہ بیان کا انو اللہ دا راولے گلا دا غی سوالو جواب را گئے اس قالو یدیات کا ٹیم قالو چوی دی لیوسفو دی وی دا خبر دی تا پتاو لگی دا یا خو یورور دا شانا وری دا ازیاد کا ٹیم قالو چوی غی لیوسفو ضرور بالضرور یوسف علیہ السلام و اخو اورور دا احبو دا ډیر محبوب دے الى ابینا پلار زمنگا تا مننا زمنگنا ونحن عصبا او حال لا دے من یو ڈلیو ان ابانا بیشک پلار زمنگا لفی ضلال مبین پلار زمنگ پسکی دے ضلال اس کا تو آئی چی زوالال مانا گمراہی دا و مبین ظاہر پا ظاہر گمراہ ہے کہ آئینو دا ہو سوچ پا سوچ دینو غلط ہے پیغمبر تا دا گمراہ ہے نسبت کول پیغمبر تا دا گمراہ ہے نسبت کول لی او دا ناجائز دا نمانگو تا زوالال خوپی جانا کہ زوال خو صرف دا گمراہ پا معنی نہ را دی دا زوال یو معنی پا عربائی کی دا پا معنی دا پٹیدو را دی لکا عرب وی زوال الماء پی اللبن پایو کی اوبوا چاہی نوی پای جی کم دے دا پا اوبو پایو کی پٹیشوی زوال پا معنی دا سرا دی دا پٹیدو را دی دویم زوال جی کم دے ان ابانا لفی ضلال مبین زوال پا معنی دا محبت را دی او دا زوال پا معنی دا محبت دیر تفاسیر راغستے دے علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ تفسیر دے تفسیر فتح القدیر پا آگے کی آغا دا شیر امراغستے لے عجبا لعزت فی اختیار قطیعتی بعد الزلال فحبلها قد احلکا قد اخلکا انو دیدہ کی زوال پا معنی دا سشے دے زوال پا معنی دا محبت دے نو بیا دا سے دے ان ابانا بے شک پلار زمنگا لفی ضلال مبین پا محبت ظاہر کی دے یوسف علیہ السلام سرا دے یوسف علیہ السلام سرا دیر امینہ کئی زمنگنا نو زوال پا معنی دا سدے دلتا محبت دے او کدا بل رکیدل معنی والے پختو محاورہ دا کئی گنے ان ابانا لفی ضلال مبین زمن پلار
یوسف علیہ السلام پسې رک لیوانې دی یو سړی چا سره ډېره مینه وي دا په هغه رک لیوانې مین دی نو دا بیا په هغه دغه باندې ان ابانا او که ته وایې زوال په دغه دی نو دا دی وایي پلار زمونږه په خطا کې دی په حجت کې چې دی د سره یې مینه ډېره ده او مونږ سره یې کمه ده نو دی وی اقتلو یوسفا قتل کوي یوسف علیه اوس خپله کې کېناستل هلکه د پلار دا محبت به موږ ته څنګه حاصلېږي دی وی اقتلو یوسفا قتل کوي یوسف علیه السلام او اطرحوه یا لړه کوي د لره ارضن هغه ځمکې ته یخلو لکم دی وی ارضن یو مجهول ځمکې ته نو یو وی قتل به کوي نه قتل خو لوی فساد دی قتل وی نه وایي داسې چل به وکړو چې چرته به رکو بیلیږو یخلو لکم آزاد به تاسو وجه ابیکم هغه توجه د پلار ساد وتکونو شی به تاسو من بعده پس د دې جرم نه قوما صالحین قوم صالحان او چې تاسو دا کار وکئ هغې نه پس به توبه وباسئ زبرګان به شئ یو یا قوم صالحه به شئ په نیز د پلار به بیا تاسو ته توجه درکئ نو قال قائل وی ورور منهم د دینا لا تقتلوا یوسف دا مشرعو دی مقتلو یوسف علیہ السلام والقوه لڑگئی دل رفی عیابت الجب پتیارو د کوئی کی التقط ہو پورتا بگی دلارا بعض السیارہ بعض اغا سیارہ اغا مسافران ان کنتم فاعلین کچرتاسو کون کی دا کار نو بس دی بدی معنی مشوره وشوه چې مشوره وشوه دی وی ښکار لزو چې ښکار لزو وایي راځئ چې د یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام وغواړو نو قالو وی دی یا ابانا او بابا جانا مالک سیتا د پاره لا تامن چې ته باور نه کې په موږ باندې علی یوسف ببارد یوسف علیه السلام کې وَإِنَّ لَهُ بِشَكَ مِنْ دَ پَارَ لَنَاسِحُونَ مِنْ دَلَرَ خیر خواهی کون کیو دی رالل دوی بابا مونږ د چکر لا خکار لذو دا یوسف علیہ السلام مونږ سره پرېږده کنه انو یعقوب علیہ السلام ورتوی یاره دې زه نه پرېږدم و بابا دا خو زمونږ رور دی زمونږ سره ډېره مینه ده مونږ به د خیال ساتو مونږ سره ولیږه ارسله ولیږه د لره معنا من سرا عدن سبا يرتع رتع يرتع معنا دا سرکل انسان ته نسبت جن کثرت سره میوه خوړل يرتع دی به میوه خوري ويلعب او دی به لبیو کی وان له لحافظون او من بدد پارا حفاظت کوونکیو وقال ورته یعقوب علیہ السلام انی بشک ذچیم لا یغزننی خپکی مال جدائی دد ان تذهبوا دا تاسو بوتللو کوي به پدمانه واخاب د یریکم ان یاکله چې او بخری دلرا عذاب شرم وانتم تاسو عنه ددن غافلون غافل بی یعقوب علیہ السلام ورته وی یو کو دې زمانه جدائی ز یریکم دویمه دارا چې دوام اسې نه چې دې نه شرم خو خوري نه بعضې خلک وایي دا هلته شرمخان ډېرو نو یې ځکه یې ورته ووایي زمریو ځنګل ته دی هلته به موږ ته هم ښه وایو خو زمونږ شیوخ وایي چې عذیبو کې دا الف لام دا د عهد دپاره دی موعود د دینا خاص شرمخته دای چې وتا یعقوب علیہ السلام چې وتا عذیب ہوئے نو د دای دا شرمخ نه مراد زمره شرمخو او یعقوب علیہ السلام د ذئب نه مراد کم شرمخ واغست هغه نفس ولا واغست مولانا رومی وی اجدہا در حق دیدم ہم رفیق بلبلے
اجدها یو لوی اجدها در حق دیدم دا ما ولیدل په یو ډبی کې هم رفیق کش بلبلې او دې سره یو ځای په دې ډبی کې په دې صندوق کې یو بلبل ناستو یو لوی اجدها ده او اجدها سره اریانه خبره ده چې بلبل وسره نازده ده نو اجدها خو بلبل خوري بیا وی گرگ بر هر دو همرا چوپا دیده ام بیا می ولیدل چې په یو ځای کې په ګودر باندې گرگ شرمخ ته او شرمخ سره بره ده ګډه ده او دواړه یو ځای چوپانې سره پیښه دا ده شرمخ زمری خو ګډه خوري او دې ځای کې زمری او ګډه دواړه یو ځای دي هغه په خپله تشریح کوي وی اجدها نفس است بلبل طاقت حقا وجود اجدها نفس است دا اجدها چې ته ویني چې بلبل سره یو ځای ده دا اجدها نفس ته نفس دا استدلال لغه اجدها نفس ته بابا عبدالرحمن وی په دنیا کې پاړو نشته چې د دم کی په دنیا کې پاړو نشته چې د دم کی تخوړل اجدها تور بلای اجدها تور بلا د انسان دا نفس انسانی دی وی اجدها نفس است دا اجدها دا د انسان نفس دی بلبل طاقت حقا وجود او بلبل دا د خدای طاعت ته او حقا دا ډبې د انسان دا جسم دی دا جسم صندوق ته بلی صندوق کې دننه نفس هم دی او د الله طاعت هم دی دا دواړه یو ځای پاتې کېږي د بلې کشمکش کې بیا هغه وایي ګرګ شی ته او دا زه چې وینم که نه چې شرمخ ته او ګډه د یو ځای سړي وایي ګرګ شی ته بر ایما ګرګ چې دی دا شیطان دی او بر ایمان او دا ګډه چې دی دا ایمان دی عقل چوپا دیده ام دا سرون کې چې دی دا عقل دی په یو ځای کې ایمان او شیطان دا دواړه څوک ډیل کوي ستا دا عقل ډیل کوي ښه شیطان تا د ډېرې خبرې مخې ته راولي و چې ډېرې خبرې ته راولي نو ته په هغې باندې څه چل کې ته د نفس خبره نه اورې ته د شیطان خبره نه اورې عقل تا ته وایي ته د ایمان خیال وساته ښه انو دلته چې کوم دی نو هغه یوسف علیہ السلام ورته یعقوب علیہ السلام وی عذیب شرمخ نه ناس وانتم عنه غافلون قالوا دی وی لئن اکله کچاره او خوړه د لرا عذیب شرمخ ونحن عصبه بدی حال کې موږ یو پورا ډلیو نو ان بشک موږ اذن لخاسرون ډیر لوی نقصان واله بيو انو یعقوب علیہ السلام مجبور کو عرب وی مشغوله ده وی اذا جاء القدر عمی البصر کله چې تقدیر راشي کنه نو سترګې ړندې شي چې تقدیر راشي زړې د مر خولې له ځان په خپله رسوي دی وایي د ځان په چاو له رسما د مر خولې له دي اوس تقدیر راغی په تقدیر کې دا وه چې یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام نه جدا کوي انو بویت نو فلما ذهبوا به کله چې دی بوترلو کر به پدی یوسف علیہ السلام باندې واجمعوا دی جمع شو پدی خبر باندې ان یجعلوه رونو وی فلما ذهبوا به انو وی بوتره نه چې بوته نو چې کله د یعقوب علیہ السلام مخامخ نو یو بدان سره لاس کې نیسلو ها ته زمون خوګ رو رخ کولوبه بل به سره مینا کوله ته زمون رو رخ کولوبه بل به یعقوب علیہ السلام ورته وی قتل ډیره موده پورې خو چې کله دا اشتایان د یعقوب علیہ السلام د نظر نه اخوا کنه
نو یو ولا سپیړه ورکوله بل ولا لته ورکوله انو یا یوسف علیه السلام خو کشرو نو په جړا بشو نو چې یو ورور خواته بل الله الا د تو خاطه هغه چې پلار د سره مینه کوي دا بوله گزار ورکو انو واجمعوا دای جمع شو په دې خبره معنی ان یجعلوه چې وګرځي د لره فی عیابت الجب پتیارو د کوی کې واوحینا من وحی الیه واوحینا من وحی الیه اغتل تنبئنم ضرور به ضرور تب خبر ورکه اغی لره بامرهم ففعل لغی د قار دغی هذا چې داده وهم لا يشعرون او حال داده چې دی به شعور نه لري ان دی داسې چلو کو چې دی یوسف علیه السلام اوچت کو کمیسی ته وباسو چې کمیسی ته وباسو ان یوسف علیه السلام کوی ته لړا کو نو چې کوی ته لړا کو نو د یعقوب علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام چې دنو اسحاق علیه السلام ته د جنتی کمیس تعویذ چولو آغا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته ور کړو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ته چولیو انو چې دی د کوینا بارانه وګوردو جبرائیل امین پته تیز راغی جبرائیل علیہ السلام نه چاته پوسو کنه چې ته دنیا ته کله تیز تلې هغه یو سو مکیدا سوي چې ډیره تیز تلې دومره تیز تلم چې وزارو میں اور کو یو آغا وقتو چې ابراهیم علیہ السلام اور ته لړا کو نو دا اور او دغه پمیاس کې د سکندونو فاصله وا الله را دوی شابه چې حبیب سره ګوره اورونه لګي نو زه تیز را عالم ابراهیم علیہ السلام نونیس او یو چې یوسف علیہ السلام کوی ته لړا کو نو الله را دوی الا یوسف ته تکلیف نه رسی نو یوسف علیہ السلام لا کشر دے خو جبرائیل امین راغے اکمیز پر آکتا کو او گٹا یو تو اچھتا پکلار ایکتا لکا دا لپٹ کینو او دا گا ٹیم گورا یوسف علیہ السلام لا کشر دے خو دا اولیاء اخیری مقام ارحاز تے او د انبیاء جلا پیغمبري وته نی ملاو دا دغه ابتدایي درجه ده نو په مقام د ارهاز کې نو یوسف علیه السلام الله دغه ځای نه وې چې اوس به ته غلی ته به اوس غاږ نه کې بعض دا د الله یو د تقدیر پایه چلیږي به انو وجاو خن یوسف علیه السلام کمیس واغستو چې واغستو انو هغه کمیس دی کار لکړو دا غي ویني راواغستی او کمیسي ولا ټول په وینو کې لات پات کو چې په وینو کې لات پات کو انو دای درازه نه راتل پرانا کې نه راتل ولی چې پرانا کې راځي نو د انسان سترګو سره لګي نو د پلار سره بیا سترګې نشوي لګولې دغه دروغ وي دې د وجه او قحالی کیم کنه ډېرې داسې خبرې یادې چې انسسیس طلب کې نو د شپې په تیاره کې مه کوه د ورځې رڼا کوه انو هغه چې دی نو رالل ماسخوتن چې رالل یعقوب علیه السلام ته دروازه وټکوله انو خانه ویری شروع او جړاګانې شروع کړې او وجاءوا رالل ابام پلار خپل سره عشان د شپې یبکون چې دی جړلو او لالا وای دا او بس جړاګانې شروع کړې من خو یوسف علیه السلام وتلو شرم خو خوړه ادا چلو شو هغه چلو شو هغه وای په ظاهر دوکن شي په ظاهر دوکن شي دا د ټګای شي خاندي او که د خلی نه د خپکړی په شان زګو خيږي نو دا د دروغ جړاګانی دي او ګوره یاد ساتئ ورونو هر جړا هر اوخ کا هر جړا او هغه اوخ کا هغه اوخ کا چې دنو هغه د الله د رضا نیوي هغه د یری نیوي کله اوخ کا د خندان دي
کله اوخ کا د مستای نه دي، کله اوخ کا په دوکه کې دي، او خصوصا د درې خلکو کتابونه لیکي د درې خلکو اوخ کې نه دي، په دې به ډېر اعتبار نه کوي. او دی سره دا اوخ کې دي دا نږدې پرتي. یو روافظ شیعه د ده اوخ که چې هغه دی دا نږدې پرتی، دا د دروغ اوخ کې دي. یو د ښځې اوخ کې په دې به اعتبار ده کې دا هم د دوکي، او یو د پیر په اوخ ګمانې. دا درې واړه چې که نه دی سره اوخ کې نږدې پرتي. انو وجاو ابام عشاء یبکون، د شپې چې یبکون چې جړاګانې کولې. نو قالو دی بی یا ابانا، او بابا جانه زمونږه، انا ذهبنا بېشکه موږ لاړو، نستبقو او موږ سبقت کو، موږ منډې وولې، وترکنا یوسف او موږ پرېښود یوسف علیه السلام عند متاعنا په نزد د سامان خپل مانې، فاکله الذئب نو وخوړ هغه لره چا شرمخه. وما انت بمؤمن لنا او ته تصدیق نه کې په موږ باندې، ولو کنا صادقین اگر چې موږ رښتونی بابا ته خو زموږ خبره نه منې کړه، ته موږ ته دروغجن وایې. نو غل په ګیره خسي کړه، نو هغه ځان په خپله وې ته زموږ تصدیق نه کوې. وجاو دی راتلو که علی کمیسه په کمیس خپل باندې بدم کذب، هغه وینې دروغجنې سره، وایي چې کمیس یې راړو. یعقوب علیہ السلام کمیس اوچت که روغ را مټو. یعقوب علیہ السلام ورته وایي څومره عادل شرمخو، څومره هوښیار شرمخو چې یوسف علیہ السلام وخوړو او کمیس یې ولا روغ را مټ پرېښوده. هغه ولې د دې خبرې ته خیال نو، هغه پارسای کې وایي دروغ ګوره حافظه نه باشد. د دروغجن سړي حافظه نی، ته دروغجن نه تپوس کې دا دې په څو اخیستی، دا مې په 2000 اخیستی دی. لږ وخت پس ته بیا تپوس کې نو دی په 2500 مې اخیستی دی. بیا دې تپوس کې په 3000 بیا اخیستی دی. ولې د ده په پیسې نه لګي په دروغو باندې. دروغجن سړي ته یاد نی، تاسو تماشا وکړئ، یو سړی د دروغجن یو ځل د تپوس که نه یو پیګر به راته وایي، ته دې بله ورځ تپوس که نه بل پیګر به راته وایي، بله ورځ دې تپوس که نه بل پیګر به راته وایي. ولې د دغه زړه هم په دروغ ویلي، هغه هم په دغه کې نی ساتلی کمپیوټر کې، بل هم دی په دروغ وایي، بل هم په دروغ وایي. نو د ته اوس دا سوچ نو چې یاره شرم خو چې انسان خوري نو کمیس په کپړې به وله شته که نه. قال وی ورته اوس د یعقوب علیه السلام الله تعالی خوله بنده کړه. دې ځای کې تفسیر مدارک وګورئ. تفسیر مدارک وایي یعقوب علیه السلام سره چې د نو د عزرائیل علیه السلام ملاقات شو او تپوس یې ترې وکړه چې تا د یوسف علیه السلام روح قبض کړی دی؟ وایي نه، یوسف علیه السلام روح ما نه دی قبض کړی. او بیا یې ورته یو دعا وښوله چې دا دعا وایا تا د به الله تعالی چې دی یوسف علیه السلام هغه درکړي. ښه نو فصبر جمیل قال بل سولت، ښایسته کړی تا ته انفسکم نفس، دا هغه شرمخ دی، انفس نفس امر دا امر. فصبر جمیل نو صبر ښایسته دی په دې زما باندې. والله الله تعالی چې دی المستعان، طلب د امداد کولی شي د هغه نه علا په هغه څیز باندې ما تصفون هغه چې تاسو څه بیانوئ. وجاءت سیارة او راله هغه قافله، نو فارسلوا وجاءت راله سیارة قافله، فارسلوا وی لږه واردم اوبه راوړونکې، فعدلا لرک هغه دلوه هغه ډول خپله ابوکه خپله. نو قال وی یا بشرا ای زیریا، هذا غلام دا خو الکته رونم. دی چې بوک قافله تیرېده، بله ورځ چې سهار شو دارونه بیا رالل، ګوري چې څه پوزیشن دی. دی هسې اخوا دېخوا ګرځېدل خو غږ یې نه کو، ځان یې کوڼ کړی. قافلې والا رالل چې رالل هغه اوبه یې وړې، بوکی لړه که چې بوکی لړه که یوسف علیه السلام هغه بوکې سره ونښتېده.
چې اون ختېده انو بری راوخېږو چې بری راوخېږو نو چې هغه اوبو والا وي هغه یا بشرا ای زیریا یا سو کوئی دا یا بشرا دا هغه قافلې د مشر نوم هذا غلام دا خو یو ښایسته هلک دی دا خو یو غلام دی انو وأسروه دیکھ یو لطیفم دخا یا بشرا هذا غلام کتابونه لیکي د چا جته شي جنکای کیږي الکه نه کیږي نو چې لوري وشي الور له بشرانم کیږي نو بشرا پسې ورپسې ماشوم چې راځي غلام یا غالکی او عام طور تاسو وګورئ د کومو چا جنکونم چې بشرا دی نو هغې پسې الکی هغې پسې عام طور دی دا عام طوري ښه کیږي داسې ورته وی یا بشرا ای دیریا هذا غلام واسروا پټ کا غلره بضاعه پس سرا په مال بضاعت سرا والله تعالی علیم عالم بما پاغسیزمانی یعملون چې دای کوم عمل کو نو چې اوچته کو انو اې دې د یوسف علی السلام رونو وی چا سره چې دی وته حال وای د یوسف علی السلام د هارون چې د یوسف علی السلام ته مخامخ شو ورته وای اے کښ ته کو نو کې باسو دی ښا غږ باندې کې دای ته بدا نه وای چې موږ دای غرزولم دا انو هغه ته وای ښا الکه وای دا خو زمون غلام دی زمونږ نه را تښتېدلی دی او دی دلته دی موږ ورپسې ګرځو دی کوی کې پټ شوی دی انو هغه ورته وی هغه وارد چې وکتل د انسان دا د پیس ریډینګ نی وای مرد حقانی کی پیشانی کی نور کب چھپا رہتا ہے صاحب ذی شعور دا حقانی سړی د تندی نه پته لګي چې دا وای معشوم وای د نر معشوم په زانګو کې د جړا نه پته لګي چې دا کومې کټګورای سړی دی انو یوسف علیه السلام ته جغه وکتل یوسف علیه السلام خو پیغمبر او پیغمبر کې خو ځان لیو کشیشي راخکلی هغه ورته وایي چې لکه ستاسو غلام دی او دیر تاسو نه هر وخت را تختی انو خرڅوی یې رامانی نه انو وایي ولې در باندې نه خرڅوي نو ګوره هغه سره خو څه قدر نو کړه یوسف علیه السلام لوی شخصیت و او دای سره څه قدر و انو ورته وایي وشرون خرڅ که دی یوسف علیه السلام لره بثمن باخس په قیمت نا اعلی باندې په قیمت لږ باندې دراهم معدوده یو څو دراهم بس یا لکه په یو شل روپۍ به در باندې خرڅ کو یو 20 درهم به خرڅ کو وکانو دی فيه پدی یوسف علیه السلام کې من الزاهدین د بے رغبتنا د دې وساړو رحمت نو وقال الذي يا سړي اشتراو چې اغست یو دلرا من مصر په مصر کې رونو دا راغی چې یوسف علیه السلام راوستو او د مصر په بازار کې په بولی ولګېدا گورنر د مصر ریان ابن ولید راغی او هغه یوسف علیه السلام واغستو چې واغست نو کور ته راوستو نو اشترا من مصر نو وی ویل امراتی بیبی خپلتا تا زلیحه بیبی وا اکرمی خسته کدلره مسوا او زائد د عسا کرید ان ينفعنا چې پایده براږي موږ لره او نتخذ یا به اونیز موږ دلره ولدن پس سرا په ولد سرا وکذالک هم دکرنګ مکننا من قدرت ورکړو یوسف علیه السلام لره فی الارض پزمکه کې پزمکه د مصر کې ولنعلمه مع و معرفیت ابته ال فواعد د فار د فواید ولنعلمه او یا فی الارض پزمکه کې لنملکه ما فیها چې من قدرت ورګدل را پاغه چې پدی کړي
ولنعلمه دا چې من تعلیم ورکو دتا من تعویل الاحادیث اغا تعبیر د خوبونو والله الله تعالی غالب على امره غالب دے پا امر خپل معنی ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپویگی ولما ارکل بلغا چې ارسید یوسف علیہ السلام اشد و زانه خپلتا آتینا ورک من دلر حکما فهم وعلم او علم بلا معلم بشری وکذالکم دکرنگ نجزی من بدل ورک المفسدین نیکو کارتا وراودته رونو دا یوسف علیہ السلام پا دا کور کیو یوسف علیہ السلام پیغمبر دا یوسف علیہ السلام پرورش دا بل شانتی کی دا دیر زر زر کی دو او اللہ ورطا یو حسن ورک یو طاقت ورک یو باڈی وطا ورکڑا نو چې دې په کم کور کې پاتې کېده هغه مسلمانانو کافرانو انو سچلو شو وراودت طلب وکړه د یوسف علیہ السلام نه التي خز آغا هو فی بیتها چې دا یوسف علیہ السلام په کور داغه کيو عن نفسي د نفس داغنا وعلقت الابواب او بند کړ دروازې وقالت ورتوی هاي تلک دل تراشا قال یوسف علیہ السلام معاذ الله اعوذ معاذ الله پناه غواړم پنوم د الله تعالی سره انه بشک شاندار ربي رب زما چې دې ربي دو معنی دی رب الله زما چې دې احسن خيسته کما تا مسوایا ټکانه زما یا ربي مالک زما چې دې عزیز مصر خيسته کما لره ټکانه نو زه داغه په عزت عمله وکم انه بشک شاندار لا يفلح الظالمون هرگز نہ کامیابی کی ظالمان ولقد حمد به رونو دی زلیخی دا سے چلو کو چې دی یوسف علیہ السلام خپل کمره کې او تاسو یو خو زمونږ د خلکو دا ساده کمری دا به دروازه دا مخې ته برانډه د بنگلې سیستم چې نه پای کې خیال کړی نو یو هغه گیټ ته نو چې رادن نشي نو ټول آبادی بیا بل گیټ ته نو پاغي په دروازو کې دنه دروازې دي نو دک کرنګي د یوسف علیہ السلام ځای چې کوم ځای کې وو د اغي او د محل دغه و دروازې وي و دې زلیخې دا واړه دروازې بند کړې او دې ته تاله ولګو یوسف علیہ السلام خپل کمره کې دی دا لاړه یوسف علیہ السلام تر کمرې ته او د یوسف علیہ السلام نے طلب د ګناو کو یوسف علیہ السلام ورته سوال نه پیدا کیږي پیغمبر دا خو په حساب کې کافر او کافر خړی پیغمبر غلوی شخصیت یا خری ته ګوري اخرى نه ته د دنیا ارز راولې معصومی انو یوسف علیہ السلام انکار چې انکار وکړه ولقد حمد به دې قصد وکړه ولقد حمد به دې قصد وکړه به پنیسلو د یوسف علیہ السلام باندې وهم بها وهم او قصد کو یوسف علیہ السلام بها بابا معنا د عن عنها د اغینا دی د نسلو قصد کو او یوسف علیہ السلام د لړکیدو قصد سمجھتو بلا ولقد هم بها او قصد کو دی په یوسف علیہ السلام باندې وهم بها او قصد کو بها ای بفرارها بفراقها په منډ سره په فراق سره یا سو کوئی وهم بها او قصد کړو دی یوسف علیہ السلام لولا ارى برهان ربی کچری د نولی دل برهان ربی سینو لیدلې برهان ربی سو ډاکټر صاحب رحمه الله د مرکز منور موتر کی او د ډاکټر صاحب اوس به مشتعلیات د ډاکټر صاحب وی چې یوسف علیہ السلام ته الله تعالی د یعقوب علیہ السلام مصور ک او دا غټه ګوت نه ده ځای وته داسې نسلی چې یوسف علیہ السلام او قتل یا
د برهان ربی نه مراد عصمت ته چې الله انبیاء ته کوم عصمت ورکړ چې دا عصمت د انبیاء نه وي عام انسان ونه ګناه به کېده چې اوسړې په کور کې پاتې کیږي هغه د گورنر خزای حسن برابری اسباب ارز برابری نو خود به ته مایل کېده او چونکه عصمت د انبیاء وشته انو نه او درم حضرت شیخ صاحب سابق صاحب دامت برکاتم چې بابا جی رحمت الله علیه پاواله وی ارا برهان ربی کچاري نو لیدل برهان ربی سو نو یو لطیفه وی وسره وی داسې چلو چې په خوا زمانه کې یو طالب هغه یو کلی کی جماعت کې دیرو استاد سره سبق وی غرونو علاقه و غرونو علاقه کې خلک خشاک کوي خدا طالب به تو او د بازان لچ دینو ډکی وله خرصول به انو استاد سے شکایت لګو چې سیب استاد شاګرد چې دی نو دې دا کار کوي استاد ورته وی چې راټینګ کوي تاسو مال راولي نو هغه یو ځل راټینګ کو اړیر غوسه وته او نری پریدو دا جل غورغه ول استاد له بودونو چې استاد راوستو او استاد ته وی دار نو استاد ته پری چې دنه تاسو کوم اجه د خلکو غوسی ته وکتل استاد پوجو چې د پریدی نه کې باسي مړی هغه ورته وی و طالبا څه چلې وې هغه ته خبر او کړه چې دا چلې نو استاد ورته وی طالبا رجلین دی منکسر ندی پیرار کا و جبل تا سوتا وی رجلین دی منکسر ندی رجلین دو خپوتا وی دو خپی دی منکسر ماتی ندی پیرار کا و تخت کا و غرتا یعنی دای دی نپریک دی آنو چی دا تنگا دا اوی او طالب یو غرکو یہ طالب غرکنو چې خلک ورپسې توتل دل هغه رسېدلو انا استاد ویل راټینګ کوي کنه نو الله تعالی څو کړل دې تالی اچولې وي نو الله یوسف علیه السلام ته دا برهان ربیو چې رجلین دې منکسر ندي دا خو تا ګناه ترابلی استاخ پی خو ماتی ندي کنه پیرار کا و بهر تا تو تخت بار نو چې یوسف علیه السلام به تختیده نو چې په دروازه به ته نو غرب چې دروازه به کلاوېده خو چې ته به یو دروازه په خپله الله تعالی څه کوله نو دا معجزتن دا تاله ماتېدل او دروازه کلاوېدل دا څو دا برهان ربي و کوئی شی په خبره باندې کذالک هم دکرنګ لنصرفا من لیک عنه داغن السوء اغبدی والفحشاء اغبی حیاکار انو شان دار دیو من عبادنا د بندگان د ما مخلصاننا واستبق الباب او منډه ول دواړو الباب په طرف د دروازو وقدت قمیصو او ویشلو قمیص د یوسف علیہ السلام من دبرن د شانه والفیا ومنتدی سیدها سردار دغه لد الباب پنځ د دروازه نو قالت وی انو یوسف علیہ السلام روانو منډه ولته دا ور په روانه وا یو دروازه بلا چې اخیری و به دروازه ته شو او دې لاس داسې کو چې دې لاس داسې کو د یوسف علیہ السلام لمنه د شانونی صلی الله لاس تراله نو یوسف علیہ السلام په مخ کزور کو او دې پشارا کاغو د یوسف علیہ السلام لمن وشلیدا انو اچ لمن وشلیدا والف یا سیدها لد الباب او دا لزبجیو انو سردار چې دینو گورنر شپ چې دینو آغا کورته دغه ټیم راتو نو قالت وی ورتا دی خزی ما جزاء سشید بدل من د آغا چا ارادت ارادو کی بی آلک پالستا مانی سوان د بدای الا مگر دا ایس جانا دا چې جیل تا دکلیشی او غذاب علیم یا غذاب درناک رونو د خود چال تو گوری گورا گنام دے کرے
او ګوره منصوبه بندي نه کوي د ښځو داسې چالي ډارک ورته وایي چې خاوند دې راغی نو دا نه ملامته کوي خو ګوري چې هغه مخکې دا ورپسې ده ورته وایي ستا په اهل باندې ستا په کور واله باندې چې څوک غلط نیت وکړي ستا څه خیال دی ته به هغه سره څه کوې نو بیا صرف دا نه وایي چل ورته هم ښایي وایي هغه به څه کې جیل ته به کې دا د ښځو چالاکي او دا د ښځو څه ده مکاري ده ښه او وروڼو دا د خدای شان دی هر انسان ته الله تعالی خپل یو نظام ورکړی دی هر مخلوق ته خو دا ښځې ني دا اکثر مکاري او دویم وهم پرست دی مکاري او بل وهم پرست دی او دای سره به ډېر په حکمت باندې ژوند تېر نو دا دې څه چلو که دای مکاري وکړه ما خو درته ویلو که نه مولانا رومي وایي چې شاوروهن ثم خالفو اول ورسره مشوره کوه بیا د هغې بالعکس چلېږي خو سړو له هم الله خپل ذهن ورکړی ګوره دا سړی قیم ځکه دی دی نګران ځکه دی دی به د هر څیز خیال ساتي ښه تاسو به کتلي په دې ښځو کې ډېرو ښځو باندې چې دی نو پیریان دي پې ټیک ته په چا به راضي وم خو نه دې کې ډېر پیریان ني دا پیریان ني دا دې کې وهم پرستی ومې نور خبرې کومه ښځه چې ګورې چې پس معمولي خپې وجود خوږېږي که نه نو دا به تعویزونو پسې ګرځي چې په ما باندې چا تعویز کړی و دا نه وایي چې زما به خپله کوتاهي وي زما به خپله کمزوري وي بیماره به بل خو نه بس پلانکي راته ښه نه ګوري دا ټول وهم دی ښه ای به بس رسول الله علاج خولی دی علا کل حال نو قال دی وی یرا قال ویم یوسف علیہ السلام او دې نه غلې کېږي ګوره چې کوم دا الزام او تهمت راځي جواب وکړي نو قال وی یوسف علیہ السلام هی راودتنی دې طلب کړی زمانه عن نفسی په باره د نفس زما کې وشهد شاهد او گواهی وکړی او ګواه کوونکي من آلها د آل د هغې نه ان کان کمیسو که چروي کمیس د هغه قدش لیدلې من قبلن د مخې نه فصدقت دا ریښتونې نه وه من الکاذبین دی د دروغجنو نه دی و ان کان کمیسو که چروي کمیس قدش لیدلې من دبرن د شا نه فکذبت نو دی دروغجن دا دروغجن و من الصادقین دی د ریښتونو نه دی نو فلما ارکله رأى کمیسو چې ویلي د کمیسو قد دیش لیدلې من دبرن د شا نه نو قال وی انه دا من کیدکن دا چې دی نو مکر ستا دی ان کیدکن بېشک مکر ستا چې دی عظیم دا ډېر لوی دی وروڼو انو هغه وی زه سار عدالت ته راځئ سار چې عدالت ته راغی انو یوسف علیه السلام خو ځان له خو څوک نو زلیخا هغې سره خورم تلې وه او هغې سره په خیګ باندې د یو 10 ورځو 15 ورځو ماشوم جج وی یوسف علیہ السلام تا سره ستا په پاکۍ باندې څه دلیل دی طالب څوک ګواهي وکړي هغه د زلیخې هغه خورهی چې کوم د 15 ورځو د سر راوچت که د وی زه به ته ګواهي وکړم زه به ته حقیقت وښیم ان ورته وایي چې تاسو د دا کمیس وګورئ ګوره ګواهي ډایرک هم ورکولی شه خو داسې ګواهي وکړه عقلي چې هغه خلک مطمئن کړي د دا کمیس وګورئ که کمیس د مخکې نش لیدلی نو ګناه او زور د ده دی او که کمیس د شا نش لیدلی نو د ځان بچ کو هغې راټینګ کړی دی چې کمیس یې وکته کمیس سو هغه له دغه نش لیدلی او شا نه وای دا په دنیا کې یو څو ماشومان دي 3 ماشومان دي چې دای په ماشوموالي خبرې کړي دي یو د هغې نه دا دی
چا چې د یوسف علیه السلام براعت ذکر کو دویم دا غینا چې د عیسی علیه السلام د قال انی عبد الله دایوي او دریم دا غینا هغه معشوم چې دا جریج لوی عبادت گزارو انو د یو ځل مسکو د اهل کتاب عبادت گزارو د یو ځل مسکو او موزه نفلی کو انو پدا د تمور आवाज ورکو د په مزبان خپل عبادت نوافل باندې لګیاو انو د مور ته توجه نکړه نو مور وته خیره وکړي او تاسو ته ما هغه رس قاعده وي چې په فرایضو کې بعد مور او پلار خبره بالکل نه مانی نافرمانی وکي کاغی د تداغه په عکس کې خبره کوي په سننو کې کلبه ولا مانی او کلبه ولا نه مانی کم کا چې مستحب نو پاغي کې به بالکل مانی اوس دا عمل مستحب کنه چې دا مستحب انو आवाज ورک اگر رانغه شیخ کنه علم نو زبرګو پیرو سوپیو انو علمیت نو انو आवाज ورک دی رانغه چې رانغه نو هغه ورته بد دعا وکړه بچیا خدای دې په مخ باندې چې دنه بدکاره خزو لګو یعنی چې ستاسو سترګې په بدکاره خزو ورځي دا دې چلو شو وخت تیر شو سړیره موده پاسو جوړې چې کم دې دې په خپل عبادت گاه کې عبادت کو یو د ګډبانو خزوا د هغه معشوم پیدا شو وعده نو هغه وی دا کوم دا نه راړ ایوی دا د جوړېج دی او خلق رالل او جوړېج کم خانقاه وکنه هغه ولا ټول داسې وله راوله ماته کړه ولا د مصبه باندې تاریخ کړی والله سم مساله ده ورېګا اوس مخامخ او سم مساله ده انو هغه وته دا وی راولې خزا ماشو چرای اوستو انو ورته وی کدا ماشوم گوايو کی انو دې بسنګ خبرې کوي نو جوړېج معشوم ته وی وای ستا پلار سوکته انو دوی پلان کې ګډ بزما پلار دی او هوې او کرامت ظاهر هغه وی حضرت معافي غواړو اوس بتاسو لمنګ د سرو زرو خبره جوړه سر زر پرې دی اشتره له جوړه کی دا ډیره ده رضا درې معشومانو ښا یو سلورم یو کس ته امام په معشوم والی خبرې کړې اوس خدای ته پته وي فلما را قمیصو قد من دبر قال انه من كيدكن بشک دا څه شه ده دا د مکر سازو انک یوسف اعرض عن هذا وردا غټ خالق چی کنه د دا پوزیشنی او د دا نه کوي 4 نمبر کوتک راوالی دی خزه تونی سی سوی وتا یوسف علیہ السلام تو یوسف اعرض عن هذا اے یوسف علیہ السلام ته اعراض کړه دی خبره دا چاته مکوا واستغفری لذنبک اخذ تسوی پخت دای وای کنه وې ته لک سوري وایا دا غټ خالق ني الا بچي پاپا ته دي سوري وایا انو دی ورته وای الله وي ته سوري وایا واستغفری لذنبک معنا څه ده اسکیوزو کا سوري وایا معافي غواړته د غلطای خپل ښه انک بیشک کنت من الخاطئین بیشک د خدای نه ایمان نو انک کنت من الخاطئین بیشک ته د سرا ګناګارونه وقال نسوة خذ بالمدینه فخار کې امرات العزیز خذ د با گورنر چې کوم د توراوی طلب کړه فتاح د ځوان داغینه عن نفسه د غلام داغینه عن نفسه په بار د نفس کې قد شعفها پتا کې سره شلول د اغیلرا زړه د اغیلرا حب د جد محبتنا ان لنراها من وینو دی لر فی ظلال مبین په محبت ظاهر کې یا په خطا ظاهر کې فلما ارکل اس خذ تخبر اور رسیدا او خذ وای خذ بج په یو مجلس کې راسته اپ بل کې نو خدا خانه دا چل شوی دی گورنر اغه چې نو د گورنر خذي اغه دا کار کړی فلما ارکل سمعت وایرد بمکرهن په مکر دا غیمانه په غیبت دا غیمانه ارسلت الیهن
ویلګه غیتا واتدت او تیار ویلګه غیتا پیغام د دعوت واتدت تیار کلهن متقین زائد ډډی واتت او ورک کل واحده هر یول منهن داغین سکینه چاړو وقالت وی دی اخرج علیهن راوز پدایمانه فلما رأیناه کله چې ویل د یوسف علیه السلام لرا اکبرناه ډیر لوی وګڼ په جمال کې وقطعنا ایدیهن او کټ کا غی لاسونه دا غی وقلنا غی حاش لله پاک د یوسف علیه السلام لله منقاد د پاره الله تعالی ما هذا نه دا بشرن انسان ان هذا نه الا ملک کریم مگر ملک ته پرختر معززا رونو اوس زلیحی وی چې یاره خلق ما پورې خبرې کوي نو خلق یې وګورېږه ای خو کافران یعنی فعل هغوی ته بد نو لکه اوس دا کافران چې دی انو اجبار په زوره باندې چې دی نو یو سړی بدې کار کوي نو دا دی غلط ګڼي په رضا دی غلط ورته نه وایي داسې چلو شو چې دی ټولو غټو غټو ښځو له ډوډۍ وکړه چې ډوډۍ وکړه نو دا ډوډۍ کې تاسو کتلي ټیبل یې ولګوي داسې ټیبل ولګو داسې ټیبل ولګو چې ټیبل یې ولګو نو فروټ نه دي فروټ سیوان یا مالټا یا څه دا کېښودل چړې ورسره کېښود چې کېښودې ټول راجمع شو د غټو خلکو خوراک شي که نه دې غټو هوټلو کې نه ټول راجمع شي چې راجمع شي نو اخره کې هغه لوښي د چمته راوبغې لکه د ځناورو پرې راخوشي شي چېرته هم دا دعوت د دوی کتلی دی الله اکبر دا ځان ته دا ډېر دغه نه وایي ښایسته خلک د دوی چې به دغه کې دعوتونه یې که نه دا څو ته دي هوټلو کې شادیانو کې او ټنګ ټنګ ورکړي نو دوی خو اصل کې د دوی دعوت خو چې نو د دوی دعوت هم داسې ني د دوی دعوت له چې ورشي نو یو ګنټه به ورته انتظار کې سترګې بدله سپینې کړي ټیم بدله یولس درکړی وي جمع کوي نو یو نیمه 2 بجې شي نو چې یو نیمه 2 بجې شي نو چې ټنګ ټنګ ورکړي که نه یو غار یو خو اوږې شوی او دویم دا لپاره یو ناوخته نو بس لکه دا اوږې غویې چې پړه پې پرېږدي که نه په اخور باندې ورشي دغسې پرې راخوشي شي نو هلته هغه څیزونه یې ایښي چې ایښي وو نو چې په ټنګ ټنګ یې وکړه دی ور شروع شو میوه شروع کړه او دې ځای کې یوسف علیه السلام په خپله کمره کې و هغې پسې دې څوک خادم یا څوک ولېږه یوسف علیه السلام ته وایه تزا اوس یوسف علیه السلام ته دننه پته نشته چې څه کېږي څه نه کېږي نو دا را روان شو چې را روان شو چې یوسف علیه السلام راووته یوسف علیه السلام خو پیغمبر و د څوارلسمه سپوږمۍ ځلېده د دوی ټولو سیو یا مالټه یا دغه کتو او د یوسف علیه السلام راوتل او دغه نورانیت خورېدل دی داسې چینګه خو هغه ته کتل او چې داسې کتل دی سیو کټ کړو نو ټول خپلې ګوتې کټ کړې نو قلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم نو قالت وی او باقي ګوره داسې که نه دا مې اسه خدای ذهن ته راوسته زموږ در شیخ صاحب الله دې عمر کې برکت واچي دا کتاب کې د دوی د والد صاحب د ډېر شخصیت نو هغه بالکل فنا فی الله او فنا فی العلم یو ځل استاد وی چې موږ کرا کور کې څه پروګرام او څه دعوت لکه ختم یا سون لکه زنانه یا دغه راغلی واوی دور فنا فی الكتاب او په کتاب کې لګیا هغه ته اس پته نه لګېده هغه د خپله کمره کې چې د نو ټوله را د مطالعه کړې ده چې موږ ټیم ووته نو موږ نه چې بیا راغلی دی دی ته تاسو چې یا پروګرام وي ورته پروګرام خو شو نو ګوره خپل کور کې دننه پروګرام دومره په کتاب او په علم باندې مستعرک چې دا پته ورته نه لګېده چې دلته پروګرام دی نو یوسف علیه السلام هغه ته دی د پروګرامونو پته نه وه بس راتېر شو پې او دا وشو چې دا وشو نو قل دی ټولو ګوایي اوه دا خو غلام نه دی دا خو پرښته ده اوس زلیخه ورته وایي قالت وی زلیحې فذلکن الذي دا هغه عبد کنعاني دی لؤتنني چې تاسو
ملامت کوي ما لرا په بار د کې ولقد راودت ما طلب کړ د عن نفسي په بار نفس د کې فاستعصم د ځانو سره ګوره په خپل اقرار کې نو معنا دا فعل د دې په نيز باندې ناکار نو ولئن لم يفعل کچری دې دا کارونه کو بیا ورته وای چې دې بدا کار کوي ما امره ليسجنن انه ضرور به ضرور زبس کما جیل تبکم دلر ولیکونن ضرور به ضرور دی بشی من الساعرین د نقصان والونا انو ان ټول خذوی دتا ودا خستا مولا غایدا د خبر د خبر هم نه کنه یوسف علی السلام یک نه دک شو دک نه ډیر شو دا ټول دا طلب کوي ان یوسف علی السلام لا سوچت ک قال وی الله تعالی رب قال وی رب او رب دما السجن احب الله جیل خوخت الی ماتا مما دا گنان يدعونني جبل دیما الی په طرف دا ایمانه والا تصرف عني کچر تعالی نه کزمان کېدهن اما کر ددی عذب الیهن ذب مائل شم دیتا واكن ذب شم من الجاهلین د بی خبرنا اپ هغه سیز معنی د جاهلانو چې تامات علم را کړل دي فاستجاب له قبول کدل رب دد فصرف عنه لرك دان كيدهن مكر داغي انه شان دا الله تعالی سمیع دی غلیم دی ثم بدا بیا ظاهر شلم دیتا من بعد ما راو پس دان چې دی وکت دا حالت الآیات دانخه لا يسجنن ضرور به ضرور جیل تک دلر حتا حين يوح مقرر پوره ان یوسف علیہ السلام جیل تک چې جیل تک نو ودخل داخل جو موده سره السجن جیل تا فتيان دو نوجوانان داخل شو نو قال احدهما ويو د دې دواړو انی ارانی زوینم آسر چې زه نه چوړم حمرا زه خوب کې وینم زه انګور نه چوړم سرکت جوړم وقال الاخر وی دیبل انی ارانی زوینم احمل ما پورته کړه فوق راسی د پاسه د خپل سر خپل حبزن ډوړای تاکل الطير چې خریب مرغای منه د اغینا نبینا خبر را کمن تب تعویله فتاویل د دې ما ان نراک من وینو تعالی من المحسنین د نیکو کارونه نو قال وی بالله یاتیکما رابن چې تاسو دواړو ته طعام اغه طعام ترزقانی چې در کولی تاسو لره الا نباتکما مگر دا زب خبر در کم تاو د بتاویلی په تعبیر د دې معنی قبل مخک د دینه ایات یکما چې راشي تاسو دواړو سره طعام ذالکما دا آغا ندے مما علمنی تعلیم راکڑے ما تربی رب زما انی ترکت ما پری خود ملت قوم ملت داکم لا یؤمنو جی ایمان نراڑی باللہ پا اللہ تعالی مانے وهم بالآخرت پا آخرت مانے هم کافرون کافرانوی یوسف علیہ السلام سر دو کسان جیل تشو اگئی دا خوب لی دو یوسف علیہ السلام تو تعبیر را کئی دانا چی یوسف علیہ السلام والا ڈارک سکئی تعبیر ور کئی تعبیر نہ مخ کی یوسف علیہ السلام ورته دعوت د توحید ور کوي د سبا چې تاسو په مسند کې رہی او خلق دل راضي او خلق دل وظیفه غواړي او دم واجو داو کا نو تش دم وظیفه تش دا غي غرض م برابر وا د دین دعوت بوتوم ور کې د مز او د اودس دانا چې تش د پیزو وظیفه وتاوخه یا داغه ضرورت هغه وظیفه تعویز وتاو کې نه وتوای دا وظیفه د سحر مز پسې کو دا ماسختن مز پسې کو دا مازیګر داغه سره باغ سکي مز بو زرم شروع دي ښا نور دا خلق بی غرض د الله نوم نالي وهم بالاخره پاخرت معنهم کافرون څه شه دي کافران دي وتبعت او تابعات ګورینا اسی بموجو داس نه کوي اسی باغ ډول کې واغه نخره تماشې وي چې کاروبار کې سم مسله راشي نو یا له د آیات کریمه ختم کو اله د لکی ختم کو دایته د لکی دا ختم په غرض په وخرایات شي زناور نه چې په غرض باندې کوئی بے غرض د الله عبادت کوئی کنه اسی د الله احکام اسی باندې کنه بس د الله کی لګی دې چې ته هر ټیم د الله په عبادت کې سپکار دی لاس چته خدای وی کړه وتبعت ګورا او هغه علامت تیر شو چې په کافر کې په مومن کې په شکی کې او په نیک بخت کې دقه پرکته چې نیک بخت سره کده په حالت کې او په بد حالت کې په هر حالت کې څه کوي د خدای یاد او شکی باندې چې نو د صرف او صرف پس کې
یعنی شکینه مراد شک والا نه بدبخته بدبخت انسان دے صرف د دنیاوی غرض کې او مصیبت کې الله یادې وسه نه یادې ښا ان واتبعت ما تابعداري کړه ملت آبائی ملت د پلار ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام دے و یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا جائز من د پارا ان شرک جدا من شرک بالله بالله تعالی سرا من شین د سیزنا ذالک من فضل الله دا فضل الله تعالی دے علینا پمن مانے وعلى الناس بخلق مانے ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون دی شکر نو بازی یا صاحب السجن او سما دو ملګرو د جیل ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیرون بہتر دے ام اللہ یا اللہ تعالی الواحد جو واحد ذات او قہار دے ما تعبدون تاسو عبادت نہ کوئی من دونی سوا د اللہ تعالی نا الا اسمان مگر نمونه دي سمیتمو چې تاسو یې خیا غیلر انتم تاسو و آباؤکم پلاران استاد ما انزل الله نل نازل کړه الله تعالی بها پاغیمان من سلطان سو حجت سے دلیل ان الحكم ند حکم الا لله مگر د پاره الله تعالی دے امر الله تعالی امر کړه الله تعبدو عبادت مکوي الا یا مگر حاضر دی الله تعالی ذالک الدین القیم دا دین برابر دے ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون دین پوئی یا صاحبی السجن او زما دو ملګرو د جیل اما حدکم ارشی استاد د دواړو نه دے فیسکی ربه نو دی بس کئی دی بس ساکی وی د رب او د رخپل د مالک خپل د باچا خپل خاص کئی به پاغه مان حمر شراب و اما الاخر چې دا بل فیسلب دی به پسولای کړي شي فتاکل نخرب الطير مرغای من راسی د سر داغنا قضی الامر تام شو امر الذي اغفی پای کې تستفتیان جو تاسو سوال کوي وقال للذي اغت الظن چې یقین د داو انه ناجن چې دیبا نجات مومی دیبا خلاصیږي منهما د دې دواړو نه اذکر نیات کمال را عند ربک پنځ د رخ پلا پنځ د باچا خپل فانساویر کغنا شیطان ذکر ربه ذکر د یوسف علیہ السلام پنځ د باچا خپل فلا بسنو دے پاد جو پس سجن پجیل کی بضع سنین سو کالا رڑو و یوسف علیہ السلام ډیر موده جیل کې پاتې شو نو چې دې سړی ته دا خوب تعبیر ورک کنه نو هغه ته چې ګوره یو خبره یاد ساته ته چې د باچا مخې ته ورشي نو باچا ته وایا چې د کرنګي په جیل کې وسړې دي او ډیر موده شو بی ګناه دی په جیل کې دن نه دی ان زمانہ خبره ته مخې ته چې اوزم و چې دا خبره وکړه انو دا د الله خوښه نشو الله وی پیغمبره یوسف علیہ السلام ته تا چې راتلی جیل ته تا ما خپل جیل غوښتو انو چې تو د جیل نه وتل وختل نو هغه ته رسول ما ته بده ویلو کړه ما به واسلې مال به आवाज را کړو تا انسان ته ولي وي انو تدې په بدل کې بضع سنین سو کال پاتشو نرومی پہ حضرت رومی رحمہ اللہ پہ تصریح کریا وہی چوبسا کی گپت حالو کیلو کال چوبسا کی گپت حالو کیلو کال مان در زندان ہو ہفت سال کله چې ساکی سرا خبره وکړه دا هغه په پاداش کې هفت سال سو کال پاتې شو و کال پاتې شو وہی عام اگر خپاش تب اندو مجاز یوسف آخر تو داری چشم باز وہی عام خلق که آغای د ځان نه خاپیرکې جوړ کې خاپیرکې ړوندي کنه سترګینی عام خلق ځان نه سترګې لري کې الله ته نه ګوري خو یوسف آخر تو داری چشم باز یوسف تعالی خو الله تعالی د پیغمبر سترګې در کړې دي تا ولې الله ته نه کتل او الله ته آواز نه ورکو انو
فانساه الشیطان فی بضع سنین وقال الملک اسلو وکال پس وقال الملک وی باچا انی اراد منم 7 بقرات وغواگان سمان غٹی یاکلهن خی اغیل 7 عجاف وٹپ غواگان و7 سنبلات او وگدی حضر شنا و اخرى نوریا بسات اجتی یا ایها الملأ سرداران و وزیران ابتونی جواب راکی مالرا پی رؤیا پخوب زما کہ ان کنتم کچر تازی للرؤیا د پار د خوب تعبیرون تعبیر ورکون کی نو قالوا غیوی ازعاز احلام دا پراگند خیالات دی دا جی کری بیری دلی دی باچا ویز خوب بیدم قٹ غواگانی دی وہ او و ټپې غواګانې دي دا ټپې غواګانې راځي او دا غټې غواګانې خوري او و چې دی نو څه چې دی وږي دي انو وزیرانو ته لکه څه په تعبیر پوهېږئ نه هغه په ډېر ډېر خوشینو هغه یې ورته وایي صاحبه دا هسې څه ګډ وډ کیري بیري دي لیدلي دي اوس ته چې دا ووې وما نو دوی منو بتاویل الاحلام په ګډ وډ خوبونو باندې پوها چې دا خوب وي نو هغه سړي ته رایاد شو وقال الذي هغه سړي نجا منهما چې نجات مونته د دې دواړو نه وذکر یاد چې هغه ته بعد امت پس د یو زمانې نه مار د ویلو دا امت چې دی که نه په قرآن مجید کې په دریو معنو راځي دا وخت خالی دی کې انا انبئکم زه به خبر درکم تاو ته بتاویل په تعویل سره فارسلون ما اولیږئ تاسو په طرف د یوسف علیه السلام نو دې ځای کې تزانی وایي که نه دې ځای کې ایجاز الحذف ته 15 جملې دلته حذف دي کمه نو فارسلونی الی یوسف ما اولیږئ په طرف د یوسف لاستغبره الرؤیا چې زه د هغه نه تعبیر د خوب والم ففعلوه هغوی دا کار وکړو فآتاه نراغ وسرا فقال بیوی وتا یا یوسف اے یوسف ایو الصدیق پوئی شئی اے صدیق فابعال اقوالو کی ابتنا جواب راکا منگلرا فی سبغ بکرات پو غاگان سمان غٹو کی آکلوہن چی خوری اغیلر عجاب ٹپی او و زنبلات وگری خضر شوق و خریا بساد لعلی د پار ارجعو چې زه واپس شم الی الناس په طرف د خلقو باندې لعلم د پار د یعلمون چې به پوه شي په مقام د مرتبې ستا باندې نو قال ورته یوسف علیه السلام تزرعون نو ګوره یوسف علیه السلام ورته دا نه وایي دا زمونږ غوندې سړی یو ځای 2 کاله پس ورسره راشي ادې لږ څه غرضي تا ته ما یو کار ښولی تا زما کار وکړه چې توس خپل غرض د پار رالی نه نه یوسف علیه السلام ته نه وایي یوسف علیه السلام ورته قال یوسف علیه السلام تزرعون تاسو به زرغونه کوئ 7 سنین وکاله دأبا پرله پسې اما حسدتم هغه چې تاسو کټ کوئ فذرو پرېږدئ هغې لره فی سنبله پس کې په وږو د هغې کې الا قلیله مګر نه لږ مما د هغه نه تاکلون چې تاسو خورئ انو ګورا تاسو با اوسو کوي وکاله تاسو سم زرغونه وکي په هغه کې چې کوم زرغونه کیږي نو هغه د وګونه یعنی تریشر کوی یما غوبل کوی یما هغه پرې دی په وګي کې ولې په وګي کې دانه وای نه خرابېږي فما حسدتم اج تاسو ری بھائی اوسو پیسم بلی الا قلیلا مگر لگ مما تاکلون ثم یاتی بیا برازی من بعد ذلك پس دین 7 شداد وکاله سخت د قحط دا برادی یا کل نخری بتاسو ما قدمتم تاسو ایخوی لهن قدمتم ذخیره کړوی لهن اغیلرا الا قلیلا مگر لنک مما دا آغنا تخسنون تاسو ساتی اغیلرا تخم لا نگو رونم بعض متوکلین وی یرا وی اللہ دا وی خدای وی چې زه تانه د سبا د عبادت تپوس نه کوم ته ته مانه د سبا ډوډۍ سره غواړې او وی ځان سره د سبا له دا خو چې ځان سره د پکوټو دا څه ته وی په کوټای کې
چې دغه کې خود الغنم کې خود یاد آینده لسیس کې خود وای دا په الله باندې عقیده سم نه خدای بدر کوي کنه دا د کمکلو خلکو خبرې دي ښا ځان سره سٹاک کې خودل دا من نه دي او هغه ځای کې سٹاک من نه چې کاروباریانی دکانداری تاجر دی هغه سٹاک دی او خلکو ته پغې باندې سیس ګرانیږي او دا ځای باندې سٹاک کې خودل باقی نبی علیہ السلام بخپل بیبیان او د کال نفقه په یو ځل ورکوله د کال نفقه وي هغه ځان له خبره وا چې هغه د نبی علیہ السلام بیبیان وي نو هغه به نفقه ټوله سکړه صدقه بکړه ښا ثم یاتی بیا برادی من بعد ذلک پس دې کا نعام قالونا یعاسو چې پر یاد رسی بکیږي الناس د خلقو وفي پای کې یعصرون هغه به نه چوړی انګورو لرا زیتون لرا د پارسو د پارا د سرکی وقال الملك راغ د باچا وی کمالی انسان دی وقال الملك وی باچا ایتون راتلو کبھی پدمانے فلما ارکل جاءه چرال لغسرا فلما ارکل جاء الرسول چراغ قاصد نو قال وی یوسف علیہ السلام ارجع وافش الى ربک پترب در رفستامانے فاسألو تپوسو کدانا ما بالو سشر حالت النسوة اللتی تخذ آکتانا چای کٹ ایدیون لاسون داغی ان ربی بی شکر افزما بکیدهن پا مکر داغی مانے علیم عالم دے یوسف علیہ السلام وینا اس دا سی دا جیل ننوزم چی دا باچا سلامت یا گورنر دے راو باسا دے مجرم نا اوزم با علا ورش باچا تا ہوا آیا چی سشی دے حالت دا نوی چی دا زلیخی واقعی سشی دا اگر ټول خود چې غلاسونه کټ کړو دا سم معاملې وا انو باچا بخپل پوشي سپای بوشي نو قال وی باچا ما خطبكن نثر شان تاسو ازراوتن چې کله تاسو طلب کړو یوسف علیہ السلام نه عن نفسي په بار نفس داغه کې کلنا دی ټول وی حاش لله حاش یوسف پاک د یوسف علیہ السلام لله منقاد بار د الله تعالی ما علمنا من خبردار دی والے پاغمان من سوین د خیانتنا من پاک سے خیانت لیدلې نه دی قالت وی امرات العزیز خدد عزیز الان اچر حسخس الحق ظاهر شو حق انا راودته ما طلب کړو د یوسف علیہ السلام عن نفسه فبارد نفس د کې وانه بجکده کې لمن الصادقین دے ضرور به ضرور د صادقین نو ذالک الله ودا دا چې دنو د پار د دی لیا ذالک دا یا یوسف علیہ السلام وی یا ذالک دا خزا وی ذالک دا د پار دی لیا علما چې پوشی سوق دا باچا انی د چیم لم احن ما خیانت نه کړه بالعیب په غیب وبد د کې وان الله بشک الله تعالی لا یاد ہدایت نه کې د خائنین تا ان دا دی خزوی دا زکوام دا زکوام زمانہ خاون بری خبر پوشی ما د عزت اغسته نه دی دویم دا یوسف علیہ السلام کول له ذالک یوسف علیہ السلام دا چې د لپاره دی چې پوشی د ما دا باچا چې لم اخن بالعیب ما د په عزت باندې عمله کړي نه دا باقی وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی زچ دین مبرئ نفسی وما ابرئ ز پاکی نه بیانم د ځان خپل ان النفس بشک نفس لاماره بالسوء دیسه شه دی ډیر پورته کون کې په ګناهونو سره الا من رحم ربي مگر نه هغه څوک چې الله رحم کی پاغمانه ان ربي بشک رب زما غفور الرحیم بخون کې مهربان نه وقال الملك باجا ایتونی راتلو کوي به پد سره استخلص خالص بکو دیر لنفسي د پار ځان خپل فلما کل کلمه چې خبره وسره وکړي نو قال وی وت انک اليوم بشک نن ردی لدینا ته پنی زمین باندې مکین صاحب د مرتبه امین امانتدار نو باچا راغې خبره سپاشو چې سپاشو یوسف علیہ السلام راوست یوسف علیہ السلام راوست ان باچا وتوی عزیز مصر وتوی
یوسف علیہ السلام ته چې تنن زمونږه په خاص کسانو کې په دا نظام دی کې بستا خبرې د هغې لپاره خاص اهمیت وي او ته په نیز زمونږ صاحب د مرتبه او امینی نو قال اوی یوسف علیہ السلام اجعلنی اگرد مالرا قالا خزائن الارض په خزانو د ځمکه باندې ما وزیر خزانه کا انی حفیظ حفاظت کوونکی یم زه علیم یما رونو دوه خبرې دي یو نبی علیہ السلام فرمایي لن نستعمل على عملنا من اراده منګه یو سړی چې کم دی هغه سړی هغه ته مشري نه ورکو په خپل کار باندې چې کم سړی په خپل سو کی طلب کی د دې وضاحت به بل ځای کې راشي هلته به ښه وکړو اوس دې ځای کې یوسف علیہ السلام په خپل طلب کوي منصب غواړي اجعلني على خزائن الارض ما وګرځوا وزیر خزانه د خزانه د مال وزارت د ما تراکا خلق وای چې یاره مشري په خپل غوښتل خنه دي او یا دیمه خبره چې کوم د رهبانیت د يهودیت نه او د قائدیانیت نه خوره ده چې منصب او کرسای دا خو دنیاداری ده نو ګوره دا وضاحت ځکه وکم اصل کې دا ذهنیت جوړ دی چې دا سیاست او دا حکومت دا خلق دنیاداری ګڼي حالانکه په قیامت کې با و قسمه خلقی چې الله هغه به د خدای د عرش د سوري د لاندې قیامت په سختای کې بغي په امن کې پای کې یو عادل حکمران دی ٹھیک شو کنه اوس که منصب غوښتل او حکومت غوښتل دا دنیاداری وي او دا صرف دنیا د پاره وي نو العیاذ بالله تب سوا چې یوسف علیہ السلام دنیادار او ځکه چې ما وزیر خزانه کا دنیا له طلب کولا نه په دغه منصب باندې او د دین خدمت خوب کیږي کنه په دغه منصب باندې د دین کاروم کیږي لہذا بنیادی طور اقامت د دین د پاره دا ډیر لازمه نه چې تاسو سره د سټیټ او د ریاست طاقت وي او علماء ولا دیندار او خلق ولا طلباء ولا دې ټول لدا پکار دي چې صرف په سیاست کې نه صرف په حکومت کې نه بلکې بیروکریسی کې مردن نشي اس پہ غدائی کتا تا حکومت راوغه و بیروکریسی کی کم خلق ہوتی اگر ټول اے لیول او لیول والا خلق کی دا غي ټول د بیکناوس او د کیمبرج نه ہوتی خلق کی او دا غي ټول ذهنیت الته جوړ شوی او چې دا غي ذهنیت الته جوړ شوی تکم نظام ورکه هغه نظام غي تاثر پاغي کی خلاصه چي دې د وجه زمون اکابرو دا د اوس نه په دې باندې زموږ کابر ډېر مخکې نه کار شروع کړی چې هغه خپل فضلا او ته وایي چې تاسو عصري ادارې کولاو کوي زموږ خپل دارالعلوم کراچۍ کې التا سلور قسمه تعلیمي نظام چلیږي بلکې 15 کې درس نظامی خود ده یو التا د اے لیول او لیول والا هیرا فاونډیشن دی چې دې کې دا غټو خلکو د استادانو دامن پکیم دی پکې سبق وي دا بالکل کیمبرج سره لګیدل دی سیستم الته نه دی دیم سم د ګورنمنت دا سکول دی او دریم متوسطه ده او څلورم پکې سم پبلک سکول دی لہذا دا یو دغه ځای کې نه اوس مې دی تقریبا یو افتنی مکیږي زمون استاد محترم صدر وفاق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتهم العالیہ سمر پزله پورا پاکستان کې چې داسې عصري داری دي پبلک سکولونه دي چې د هغې منیجمنٹ د علماو سره دی او د هغې ټولو ډیټا یې واغسته او د دې ټولو دپاره اوس هغې
څنګه چې وفاق د مدرسو نظام سیستم برابري او داسې د سکول سیستم اوس دی برابري او دا پکار دا ډېره لازمه ده. لہذا دا اوس داسې سیستم شي چې زمونږ ماشومان کشران یو غاړې ته په دین کې هم ښه ماهران او بل غاړې ته د عصري تقاضو هغې چې دن هم علم دی سره وي خو هغې کې به هم مقابله کوي. لہذا اوس ته چې دا درس نظامي ووایي په دې درس نظامي خو هغوی نه تا پایلټ کوي نه تا جرنیل کوي نه تا انجینیرنګ کوي نه دې میډیکل ته پرېږدي هېڅ ته دې نه پرېږدي بس دوه څیزونه یې تا لپاره به دې ملک کې دې ظالمانو پرېښودي دي. یو خطابت امامت هغه هم په څومره خطیبان به دی یلي په ګورمنټ کې او دویم د سیاست منصب دی خو هغې ته کوم ته ځي که نه نو کافر کوي دي او د ملا وزره څه کار دی. نور د دین علاوه ته چې درس نظامي وایي دی در باندې دروازې بندي کړي ته یو ځای ته نشي تللی. دی وایي علما بنیاد پرست دی علما سره انتها پسند دی ټوله لوی انتها پسند او بنیاد پرسته د دې ملک لیبرل طبقه ده. تاسو ګورئ نه دا څومره پارټۍ دي ټولو ته موږ لیبرل وایو که تحریک انصاف ته که نشنلیان دي که پیپلیان دي که مسلم لیګیان دي دا ټول راجمع کا بده اسمبلی کې ته وایي دا اسلام آباد د د پلار دی بده اسلام آباد کې په پاکستان په اسمبلی کې دا 375 کسانی په 375 کې که دا 374 د دی او یو پکې زمونږ مولانا صاحب ناست دی ګوره دی وایي دا یو مولا پکې ولې ناست دی و د خدای ظالمانو دومره انتها پسنده مو جوړېږئ. موږ چې تاسو ته دا 300 سیټونه پرېښودي دي نو که په اسلام آباد کې یو ملا پاتې شو دی په اسمبلی کې ورته نه شول تاسو ته کوم ګناه ملاویږي په دې باندې خو دا دومره انتها دا اصل کې دا داسې چل نه دی دا د بره نه د قادیانانو او د یهودیانو ملکر سازش دی چې ملا سړی او دینداره سړی او دې منصب ته مه پرېږده لہذا میډیا د هغوی په لاس کې ده هغه یې بدناموي هر څه ولا جوړوي ورنه په دې ملک کې دا راته زه بیا وایم دا ځان سره ولیکئ هر ځای ووایي د دې ملک 15 کاله وشو د دې په کی پوسټونو باندې ما ته یو عالم وښایه د مدرسې فاضل دا څه چې کړي دي دا دي تعلیم یافته طبقې کړي دي دی دا ملک تباه کړ جرنیلان دی دي وزیران دی دي هر څه دی دي نو 15 کاله خدای ملک غرق کړ دا خو ملا نه دی غرق کړی ملا غریب حجر ته په اوړو کې د مالګې په حساب راشي اب هغې کې څه کوي. علا کل حال انی حفیظ علیم نو یوسف علیہ السلام ما ته د خزانه وزارت راکړي وکذالک هم دکرنګ مکننا الله وی ما قدرت ورکړو یوسف علیہ السلام لره فی الارض پزماګه کې یتبوه منها زایبه نیسه دا غینه حیث یچاستبا کم ځای چې دا خوښه وه نصیب الله وی موږ رسول کو پر رحمت خپل سره من نشا چاته چې موږ اراده وشي او موږ نه ځای کو اجر د محسنانو ولا اجر الاخره اجر د آخرت بهتر دی للذین د پاره دا کسانو چې ایمان راوړي وکانو یتقون او د تقوا کوي. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي الله زموږ د ټول پاد رحم وکړي خدای تقصیرات معاف کړي الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا موږ ټول ته راکړي الله زموږ د ټولو د رمضان المبارک عبادات الله دا زموږ نصیب کې الله په دې رمضان کې موږ ټولو ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله زموږ د درس دا څومره مشرکا دي الله ټولو ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي ټولو ته خپل قربت او خپل معرفت ورکړي الله ټولو ته خپل عظمت ورکړي الله د دې سینې د قرآن مجید علوم ته کولاو کړي الله موږ چې کوم سبق وي تی قبول کړي د نبی علیه السلام نه والد در دې وخته پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دی او زموږ والدین زموږ ټول استادان الله د هغوی په عمل نامه کې د دې ثواب ولیکي الله زموږ نه راضي شي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حزن الدنيا وعذاب الاخره فالله خير حافظ ارحم الراحمين.